نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. جدير مخي د حرام او د حلال او د پورا ذکر وشو. الله سبحانه وتعالى په خپل کلام کې ټول احکامات واضح کړ. موږ دلته ګوره سرسری ترجمه کوو، تفسیر کوو. په ټولو مسلو بنیادی طور باندې موږ یو مسله باندې ډېر لوی بحث دی. کوم مسائل چې دي یا تاسو ته درپېښ شي نو دا نه چې بس مونږه تا استاد جی ویډیو په درس کې او بس پای باندې عمل داسې شروع کړي. دا غي د پاره باقاعده فتوا اخلي د مفتی صاحب نه. کوم کاروبار چې تاسو شروع کوئ یا یو کار کوئ نو هر څه لین دین چې کوئ چې سم تاسو څه واقع پیښ تاسو راشي څه مسله ته پیښ راشي نو هغه په خپل علماو نه په تاسو ژوندۍ به تیروي. او بل دا ضروری خبره را چې د یوې علاقې عالم نه چې په کومه علاقه کې اوسېږي او کوم د استاد زندگی وي نو د هغه علاقې خلکو نه به تپوس کوي. لکه په افغانستان کې اوسېږي نو د افغاني استادانو نه به تپوس کوي. هم عقیده خلکي هم علاقه خلکي. پاکستان کې اوسېږي نو د پاکستانی علماو نه د هغه ځای خلکو نه به تپوس کوي. په عربستان کې اوسېږي نو هلته به تپوس کوي. په انګلستان یا په یورپ کې اوسېږي نو هغه تم علما شته صحیح العقیده خپل عقیده والا علما د هغې نه به تپوس کوي نه بیا به کار کوي. ولی چې د هر ملک خپل او د علاقې حالات وي. د هغې د دننو حالاتو بل ملک والا ته پته نه چې هغې کې څه مسایل وي. ظاهري طور باندې ته به هغه ته یو خبره وکړې او بعضې خبرې به وغړم دغړم وکړي. ډیر خلک داسې نیمه خبره وکړي نیمه پرېږدي. پوره عالم ته صحیح خبره هم نه کوي نو هغه خو پرې فتوا ورکړي. اوس د دې دپاره چې کله فتوا ورکوي نو هغې تا نه تپوس وکړي نو چې ته ورته څه ووایې نو د هغې مطابق تاله فتوا درکړي. هغه ولیکي باقاعده چې دې منکر نه شي چې بیا هغه نیمه خبره یې پرېښي نو بس هغې هم پکې هغه نیمه پرېږدي. نو که دې هغه فتوا چاته ښایي نو چې هغې یې ووایي نو هغې وایي چې هلکه دا څنګه چل دی دا خو تا نیمه خبره کړې ده مولانا صاحب ته. دا د یهودو کار دی. خپل ځان له د یو مسلې دپاره هغه سمت سمولو دپاره یعنې یو هغه توجیه کول دي هغې له یو خپله لار رانیستل دي چې خپل لار پرې نیغه کړم او د عالم نه تپوس وکړم او زه دا غلط کار وکړم. ولې الله سبحانه وتعالی خو ستا د زړه نه ستا د هر یو څیز د خبر دی چې ستا اراده څه ده. نو هر قسم خیانت چې د انسان په ذهن کې وي نو د هغې نه الله سبحانه وتعالی خبردار دی. لہذا د دې څیز به خیال ساتئ. الله پاک بار بار ویلي دي چې ستاسو د عملونه الله پاک خبردار دی. ستاسو په زړونو باندې عالم دی. ستاسو د دماغونو او د زړونو د سینو پټ رازونه ته هغه الله ته معلوم دي. په ظاهر کې خو به ته یو مفتي ته غلطه خبره وکړې او هغه نه به فتوا وایي او کار به وکړي.
ولې الله ته فرض معلوم دي کنه. لہذا د دې شیزونو ډېر زیات خیال ساتي. ولټه پلټه خبرې مسلې داسې یو دغه مکوي کوېسچن مکوي سوالونه مکوي ولې چې دې سره بیا هغه ماحول د درس یا د قرآن ماحول خرابي. دلته کې الله سبحانه وتعالى فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة کله چې حضورېږئ تاسو مانځه د پاره فغسلوا وجوهکم نو وینځئ خپل منځونه او مخونه و ایدیکم او خپل لاسونه الى المرافق تر دې څنګهلو پورې. ګور الله پاک مرافق یعنی څنګهلو پورې یاد کړی او مخونه پورا مخ یاد کړی. بیا الله پاک فرمایي وامسحوا برؤوسکم او بیا په سرونو باندې مسح کوي. وارجلکم الى الكعبین او خپې وینځئ تر ګیټو سره ګیټو پورې یعنی خپې وینځل د دې د لپاره علما وایي چې دا فرض دي ځکه چې دا په قرآن کې راغلي. دا څلور خبرې په اودس کې چې موږ فرض یادو کنه هغه دا خبرې دي. دلته اوس مخې لراغو یعنی دا الله ذکر فرمایلی دي دا کته او په ډېرې کمې وینو ته دا څلور عذاب بس وینځي نو ستا فرض ادا شو. لہذا ته بیا مونږ کولای شو لکه تاسو سره یو وړوکی باټکې وړوکی غونته یو کیلو وبدي یو لیټر وبدي د لیټر نم کمې نیم لیټر وبدي او داس کې نو بس ته خوله وینځل او پوزه وینځل پرېږده په مخ باندې واچوه او لاس وینځه په سر باندې بس وکړه خپې وینځه بس دا کار دې پوه شو بس ټیک ده. او کله چې ته په خوله کې او په پوزه کې ټولې اوبه ختمې کړي او مخ ته ورسي او نیمه درنه پاتې شي نو فرایض نه دوه بیا پاتې شو سر مسد نه پاتې شو خپې نه پاتې شوي نو لہذا د پوزې فرض نه دی کړ. تاسو ته یو منټ کنه هغه بیا وروسته بیا تاسو تپوس کوئ. ما تاسو ته خبره وکړه څلور فرض دي او دا څلور چې کوم دي دا لازمي دي نو ځکه تاسو د دې ذکر وکړو بیا وروسته تاسو که سوال وي نو دا ختمېدو نه پس بیا تاسو کوئ. ټیک شو. ها اوس الله پاک دا فرمایي چې وإن كنتم جنوبا فطهروا او که تاسو باندې او دس اورېدلې وي جنابت در باندې اورېدلې وي لکه غسل در باندې فرض شوی وي کنه یا اسی سړي له شیطان راغلی وي یا کورواله سره ملو شوی وي یعنی دې دوه صورتو کې دا کار کیږي. لہذا تاسو بیا علماء به یعنی ځان پاک کړئ کنه. بیا فرمایي وإن كنتم مرضى اوس الله سبحانه وتعالى ګوره دا هغه په محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې چې خصوصي کوم کرم کړی چې په نور امتونو باندې نو کړی هغه دا دی چې وایي ان کنتم مرضى که تاسو یې بیماران او على سفر یا په سفر کې یل توبه ته نه ملاوي سارا دا ځنګل دی دوبو پتا ته نه لګي یو میله پورې صدا سدیر چکر مکر دی والو خو یو پتا ته نه لګي مونږ نه کدا کیږي. لہذا بیا تاسو څه کوئ او جاء احد منکم من الغائط یا تاسو لارئ بهر ته یعنی لویم او دسماتې وړوکې او دسماتې موکو ها او لامستم النساء یا تاسو په سفر کې یو بیبیانو ته نږدې شئ بیبي د سره په سفر کې بیبیانو ته نږدې شئ خو صوبه نشته نو فلم تجدوا ماء او بیا نمومئ تاسو اوبو لره فتيمموا صعيدا طيبا پاک خاور باندې فامسحوا بوجوهكم نو دغه لاسونه چې په ځمکه باندې تاسو کوم وخی دا بیا په خپل مخونو باندې وخی و ايديكم منها او په خپل لاسونو باندې راکاږي. نو څنګه چې ګوره مونږه یعنی د او د څلور فرض یاد کړ دلته د غم چې کوم دي دا دوه پکې ضربونه او یو نیت چې کوم دی دا فرض لکه ضربونه دوه دي کنه. بعض علما دا وایي چې یو ضرب باندې کیږي خو خاوره خو څه کمیږي نه خو دویم ضرب یو کده موږ مذهب مطابق خبره نه چې موږ په دویم ځل باندې دریم ځل پکې نشته بس دوه ځله کنه. یعنی مطلب دا چې یو پیر داسې کې نو په مخ باندې به ووایه بیا به داسې کې په دواړو لاسونو باندې ووایه کنه. او بیا چې کوم دی نو یعنې دلته کې الله پاک دا وفرمایل چې که چېرې تاسو ته اوبه نه میلاوېږي یا بیماران یې تاسو باندې غسل واوړېدو یا بیبیانو ته نږدې شوئ یا اودسماتې له لاره یي
او تاسو ته وبه نه ملاویږي یا مریضان یې وبه دله تکلیف سره کوي بیماري مو زیاتېږي لہذا بیا به څه چل کوئ بیا به چې کوم دی نو تاسو تیمم به ووښئ تیمم به ووښئ او په خاوره باندې ولې په ځمکه باندې عرضه کې چې دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ما يريد الله او نغواړي الله پاک ليجعل عليكم من حرج چې مبتلا کی تاسو واچوي تاسو په تنګې کې څه قسم تنګې کې الله پاک تاسو ابن محمد صلی الله علیه وسلم امت کې تر قیامت پورې چریدون کې دی او دیو په ساراګانو کې په غرونو کې په سمندرونو کې په هر حال کې به چې کوم دی چکرې به وي ګرځي به ټول دنیا کې دا مذهب دی د نور پیغمبرانو مذهبونو خو چې کوم داسې ونه هر خپل العقو پوري د خپل خارونو پوري او هغه پیغمبري محدود و د خپل ملکونو او د خپل زینو لپاره دا عالمي پیغمبر دی او عالمي پیغمبر چې کوم تر قیامت پورې پیغمبر الله پاک علی کړي لہذا پدې کې الله پاک چې کوم دینو هغه پورا وضاحت او ډیر لوی اسانتیاګانې وکړي او په هر زمانه کې پدې باندې عمل کولی شي چاہے کوم ځای ته راشي دلته کې الله پاک فرمایي چې تاسو باندې الله پاک ډیره فراخي راوستي تاسو په تنګې کې نه تنګې کې راوستل نه واري ولکن يريد الله ليطهركم لیکن الله پاک غواړي دا چې تاسو پاک کی بس دا ګوره د پاکېدو یو ذریعہ تاسو خو اول او به ملاویږي په اوبو سره پاک کیږي او به نه ملاویږي نو تیمم وکړئ بس څونه اسانه کړه خو که په دې کې مو څو سره مونږ نه کوي او پلیز غلیظ ګرځي نو څومره د ګناه خبره ده لہذا د دې لپاره ګوره دونه اسانتیاګانې الله پاک په دین کې ورکړي دي نو د دې نه فایده غشتل پکار دي د الله عبادت کې کوتاهي نه دی کول پکار پنځه وخت په خپل وخت مونږ ادا کول پکار دي کوشش کول پکار دي چې جمعه کې جمع سره ادا کو او که فرض کا مطلب دا یو سړی نه ډیر زیات جمعه لري یا بیمار دی تللی نشي نو یا ډیر زیات خټي دي بارانونه شوي دي او ډیر زیات مصیبت ته پلار کې د بیا کور کیو کې خو ولې ملک قضا کول نشتا او د بیماری د وجه نشتا او هغه کې الله پاک ډیر اسانتیا کړی چې په ولاړ نشي کولی پناسته او کا پناسته نشي کولی په بلاسته او کا هر حال کې ته کولی په اشاره او کا نو تر تک الله پاک اوس ګور دا فرمایي په خپل وليتم نعمته د پاره د دې چې تمام کی نعمت خپل یعنی ټول نعمتونه په امت محمد صلی الله علیه وسلم باندې الله پاک تمام کو ختم کړي اسانتیاګانې ورکړي هندي علیکم پتا سبحان لعلکم تشکرون خایي تاسو شکر وباسئ دا الله فرمان بردار شي دا الله حکم منون کی شي دا نه چې دونه نعمتونه درکو دومره اسانتیاګانې درکو راځي نه باوجود تاسو د الله عبادت طرف ته نيزو کېږي نو څومره د نقصان خبره ده او دې سره سره الله پاک فرمایي واذکروا نعمت الله او یادوي نعمتونه د الله پاک علیکم پتا سو باندې چې کوم کړی دي کوم نعمتونه چې در باندې کړی کوم خوراکونه در کړی دي او کوم قسم نعمتونه هر نعمت د الله پاک او بد الله نعمت ته خوراک د الله نعمت ته فروټس د الله نعمت ته څه شي نه تبلو شي بس پای باندې الله شکر وباسي ګور الله پاک وایي شکر وباسي د الله پاک او یادوي هغه وميثاقه الذي وثقكم به او هغه وعده یاد کوي چې کومه تاسو نه غشتي ده روبه وعده الله سبحانه وتعالى ټول انسانانو نه په عالم ارواح کې غشتي ده هغه وعده طرف ته الله پاک سبحانه وتعالى اشاره را چې په عالم ارواح کې ټول خلقو دا وعده کړی چې الله پاک ته تاسو کو چې کله ټول روحونه پیدا کړ نو الله تاسو کو چې تاسو رب څوک دی وې زمونږ رب الله دی ټول دا اقرار کړی چې دنیا تراغه د شیطان پر هغه کې راغ څوک کافران شو څوک دغه شو دلته چې کوم مسلمانان شوي دي نو هغه کو دوباره بیا د الله د وعده تجدید وکړه نوېواله وکړه انوېواله دا چې کوم کلمه وي یا الله د مسلمان فقور کې پیدا کړو مور او پلار ورته کلمه وکړه اذان ورته وي او د مسلمان کو لہذا دا الله یو نعمت دی د تملاو شو یا د کافرانو کې پیدا دی البته ته خدای پاک هدایت کو د کلمه وي او د خدای د رضا لپاره یو شی پرې خو دتا ټول
یعنی دا الله پاک نعمتونه وذکروا یادوي نعمت الله نعمتونه د الله علیکم چې کړی دي پتا سبحانه وميثاقه الذي او احد وثقكم به چې تاسو نه غشتو اذ قلتم سمعنا واطعنا چې کله تاسو ویلو چې موږ واورېدو او موږ ومنلو علم هوا کې ټول وی چې الله موږ واورېدو او موږ ومنلو او اوس په کلمه کې موږ لري اقرار کو لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وایو کنه نو کوي ورکو د الله او د رسول نو دا وعده چې هغه موږ بیا دلته تجدید وکړو واتقوا الله او دې سره سره او یریږي د الله نه په ژوندۍ کې چې وخت یې روي په دنیا کې د الله نه یری سره تیر کړي پچا ظلم زیاتې مکوي د ګناهونو نه اجتناب کوي او د الله د نافرمانونو نه ځانونه بچ کوي د الله نه او یریږي او په د الله نه په یره کې وخت یې روي ان الله علیم ګور بیا الله پاک فرمایي بشک الله چې کوم دې خو خبردار به ذات الصدور ستاسو د سینو په پټو رازونو باندې ستاسو د زړونو په پټو رازونو باندې ما تاسو د درس په شروع کې وي چې یو سره پټ دنه هغه په ذکر کې بل څه دی او استاد ته بل څه بیان کې او فتوی والی نو دی کنه کای دې بس حرام خوري دا ونه چې ما ته مفتی سي ویډیو ما ته مولانا سي ویډیو بس ګرځي او په دنیا کې او بس زبط فن کوي د دې لپاره به خیال ساتل پکاري اوس الله په فرمایي یا ایو الذین آمنو اے هغه کسانو چې ایمان مروړل دي یعنی ایماندار ته الله خطاب فرمایي کونوا قوامینا تاسو اوسئ پراسته سره یعنی په خپل وعدو باندې لله شهداء بالقسط او پدی باندې د الله د خاطره اے ایمان والو تاسو قائم اوسئ د الله د خاطره لله شهداء بالقسط د گواهه ورکولو د پاره په انصاف سره اوس د تک الله پاک د گواهه خاص تور ذکر کو چې په انصاف سره به گواهی ورکوي دې محفل کې او کارو شو مثال نو دې تبنو ګوري چې مطلب دا زما وطندار دی دا زما استاد دی دا زما شاګرد دی نه چې سړي حقیقت دې هغه به جج سیب ته هغه به قاضي سیب ته حق به نو په سوره آل عمران او مائده کې الله سبحانه وتعالى فرمایي چې تاسو د ځان خلاف ولي نه دي دا ماغه صورت سره الله پاک مماثلت کې دا خبره دوباره راو فرمایلا پای کې دا ویلو کنه چې یو خبره تاسو د ځان د خلافي عدل کوي اگر کدا خبره تاسو د ځان خلافي تاسو د اولاد خلافي تاسو د قوم قبيله خلافي نو تاسو به یعنی مطلب دا چې بیان د عدل نه ناوړي په فیصله کې نو دلته کې الله پاک دا فرمایي دلته کې دا فرمایي او دلته ورپسې خبره فرمایي التخير بندو فرمایي تاسو دوه سيزونه د انسان د پاره رکاوټ جوړيږي په صحیح گواهی کې یا په انصاف ورکول کې یو سره دی هغه قاضي دی هغه د انصاف په ځای نه سينو فیصله کوي کنه بل سره دی گواه دا دوه سيزونه په یو فیصله کې اهم کردار دی که چې گواہی غلطه شو نو فیصله هم غلطه شي او که گواہی چا ټیک ورکا او فیصله والا غلط دی هغه غلطه فیصله ورکي نو دا غره خبره ده چې هغه فیصله ورکا تاسو کې منیو کني منیو دا او فیصله ورکي نو د دوارو سره ټیکول پکار دي الله پاک الته دا فرمایل چې تاسو د ځان خلاف تاسو د اولاد خلاف تاسو د قوم قبيله خلاف دلته کې الله پاک یو بل د فرمایي ها هغه دا فرمایي چې ولا یجرمنکم شنآن قوم او نه دی باعث ګرځي تاسو د پاره د دشمنه سبب د یو قوم علا الله تعدلوا فدی باندې چې راولي تاسو یعنی په بے انصافه باندې لکه تاسو انصاف نه کوي یو قوم سره تاسو دشمنی ده او دای نس یعنی دا د دې بل قوم چې تاسو خپل قوم دی دای پای باندې زیاتې وکړو ستا قوم والا خلقو چې ستا کوم قوم سره دشمنی ده ای باندې زیاتې وکړو
او تا ولید اوس د گواهی مخراغه نو گواهی به پټایم نه گواهی ورکه نو چې گواهی ورکه نو دا مننه چې دا خو زما دشمن کوم دی په حق کې زولې گواهی ورکه دلته کې الله پاک مستم فرمایي دا پسر باندې ډیره سخته پریزي اوس مونږه وګوره زموږ ایمانونه کمزوري دي زموږ ایمانونه کمزوري مونږ ته خدا دا ښکار د کغم چتول او الله سبحانه وتعالى حکم خدای کنه چې تب دغه هغه په حق کې به فیصله ورکړي صحیح گواہی وکړي او د خپل چې کوم ستا منون کې قوم نه د دې خلاف به گواہی ورکړي اوس خدا نه مانی کنه کم قبیله خو نه مانی ټول خلک به خبرو نه مړ کی په والو ټاکولو به مړ کی او پری به مړ خبرې مړ کی هر قسم تکلیفونه هم د ترسي دا خو الله ته پته رسي دا بکیږي د انسان په فطرت کې دا خبره خو ته به کې علي به ایمان تیرې کړ ایمان تیرول تاسو آسان غپ نه وکړه دلته کې الله پاک ذکر دا وګورم فرمایي اوس پر قرآن چې مونږ وایو کنه اوس دې باندې عملم پکار دې مونږ په الله پیکو او د دې نه پس کرا چې واقع کیږي نو به چې مونږ خپل لغه کو علی الله تعدلوا یعنی تاسو دا ولا یجرمنکم او نه دې باعث کړی تاسو د پاره شنعانو دشمنی قوم د یو قوم علی د دې خبرنا الله تعدلوا چې تاسو انصاف کوي یعنی انصاف نه الله تعبدوا نه الله تعدلوا یار دلو الله تعدلوا نو د دینه چې تاسو انصاف کوي اعدلوا انصاف کوي هو اقرب للتقوى دا نزدو خبره ده تقوا ته واتقوا الله او يريد الله دا ان الله خبير بما تعملون بشک الله سبحانه وتعالى چې کوم دې خبردار دی تاسو په عملونو باندې ګور بیا الله پاک دا هغه خبره تجدید کو او موږ ته دوباره بیان کړ تاسو عملونه ګور الله خبردار دی که خیانت وکړو په آخرت کې ورته سزا ملاويږي دلته خو ټیک دا وا ولیوشي کوم فرین تا خو ډیر اوچت کارو کو پلان کې دی کو ډینګان کو سره دې بری کو اخو اخلاص کو دلته خو لیکن دلته ځان لکړ دو کتا وعد الله ووعد الله چې دا الذين امنوا كسانوا ترى چې ایمان وروړي دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي ایمان سره سره به عمل نیک چې کوم دی دا شرط دی د دې لپاره دا الله پاک ارزه کې دا خبر وروړي دا لهم مغفرة ندای د پاره بیا چې ایمان وروړي او نیک عمل کوي ندای د پاره مغفرت دی او اجر عظیم او ډیر وی اجر دی وای په دې خبره باندې دا کومه خبره چې الله پاک بیان کړي دا سخت دي ځکه په اجر ډیر لوی دی سخت دي کنه ځکه په اجر لوی دی کنه چې دا د ډیر غټ زړه د مالک خبرې دي خلک به خپکه رشتہ داران به خپکه قوم قبیله به خپکه نو بیا برات کې کړه دلته کې صلی الله پاک فرمایي والذین کفروا او هغه کسان چې کافران دي وکذبوا او چې دروغ غړلې بیا آیاتنا زمونږ آیاتونه اولئک اصحاب الجحیم نو دغه خلک چې کوم دي دوزخیان دي دور والدي یا ایها الذین آمنوا اذکروا یہ ایمان والو یاد کړئ نعمت الله نعمتونه د الله علیکم چې کړی دي پتا سبحان دوباره الله پاک فرمایي اذ هم قوم اوس د بل نعمت چې خبره الله پاک کوي نو داغه مخکې بیا الله پاک فرمایي چې دا یو نعمت ده مخکې په باندې ګور او 10 شهر دم او د دې سيزونو نعمت تاسو باندې تمام شو دا ټول خبرې وشي اوس دلته یو بل خبره کوي الله پاک اسه خبره اذ هم قوم کله چې کستو کو یو ګروه ايب سوتو الیکم ایدیهم چې لاس اوچت کی پتا سو باندې فکف ایدیهم عنکم نو اونی ولو یا رکاو کو الله پاک لاس د حغوی ستاسونا راغی لاس رکاو کو مثال مکی والا الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته دا ذکر فرمایي
چې مکی والا خلکو خو تاسو بالکل ختمولای درباري فوج در فوج سو پیری راو په جنگ بدر کې په جنگ احد کې په جنگ احزاب کې درې پیری تاسو باندې غړ فوجونه راغله خو الله پاک تاسو دا غي دغه نه بچ کړي کړي غړ فوجونه را لګي بس مطلب دا دنیا کې خدا شکست او دغه خو راغله دي خو لیکن الله سبحانه وتعالى تاسو چې کوم دی دا غي د لاسونه او دا غي دغه مهماتونه او دا غي د غزياتونه تاسو بچ کړئ تاسو باندې لاس چټولو والله پاک غي واتقوا الله نو يريږي د الله نه وعلى الله فليتوكل المؤمنون او دې په الله باندې توکل کوونکی بروسا او کوي په الله باندې یعنی کول پکار دي په الله باندې بروسا مؤمنان لرا المؤمنون مؤمنان لرا یعنی مؤمنان له پکاري چې په الله باندې هر وخت باور ساتي د دې باور په بل چا نه وي الله به مال کامیابی راکړي الله به زموږ مرګره کیږي حق وینا وکاو حق سچ خبرې وکاو او بیا به کوم دینو وقتی تور باندې مټیک د موږ ته خلک بدر دم وي دغه هم کوي خو لیکن د دروغ نه به استنام کوي دغه به کوي معاشره به د دروغ نو اوس په کول پکاري دروغ دوکا دا خو ډیره زیاته شوې ده په خاص طور په مسلمانانو کې لہذا دا خو څنګه تارو ګناه نه ښکاري غیبت چغلی دا بهتان دا خو مونږ تاسو ګناه نه ښکاري او دا غټ ګناونه دي د جمعې پر استاد څنګه وایي چې چا بو چوبانو جبې پرې کېږي د چا به شونډې پرې کېږي څوک به په کاڼو وهلی شي څوک به څه کېږي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی پاک وکول چې بھئی دا واقعات به تاسو سره کېږي که چا دا ګناه وکړو دا سزا به ملاويږي دا ګناه وکړو دا سزا به ملاويږي الله پاک دې موږ ټول د عمل توفیق راکړي یا الله که چېرې په دې درس کې په دې آیاتونو کې زموږ نه څه کمې زیاتې شي په معنا په مفهوم کې څه کمې زیاتې شي معافرات وکړي یا الله زموږ ناسته په خپل درګاه کې قبول او منظور کړي موږ کارونه باندې تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي هر قسم بیمارونو مشفایاب کې قرضونو مخلاص کې مونږ ته هدایت نصیب کی زمون بچو ته هدایت نصیب کی ټول مؤمنان مسلمانانو انسانانو ته هدایت نصیب کی یا الله د ټول عالم په مسلمانانو سره زمون رحم کرم کی او څوک په څه قسم مصیبتونو آفتونو کې دا مصیبتونو آفتونو ته لري کی څوک قرضدارانی قرضونه اخلاص کی او په اخر کې مدازم شان کریمه نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول الله